محترم مسلمانانو خویندورونو پرون زما ډیرو زیاتو پیسو ته ضرورت شو. سوچ مې کوو چې دومره ډېرې پیسې به څنګه دا راځي. په ذهن کې دا وظیفه راغله او په دې ترتیب او په دې طریقه کار مې دا وظیفه وکړله. سوچ مې کوو چې وظیفه خو کار کوي او ډېره زیاته زر کار کوي. زه ګورم چې دا وظیفه څومره زر کار کوي. تاسو یقین وکړئ ما دا وظیفه وکړله او ښه د زړه نه الله پاک ماله دومره پیسې راکړې، دومره پیسې چې څومره باندې زما ضرورت محترم دا پوره کېدو. نو ما یې ولې نه چې دا وظیفه زه خپله کتونکو سره دا زه شریکې کړمه چې څومره پیسې الله پاک ماله په دې وظیفې باندې راکړې، دغه عمره پیسې الله پاک زمونږ کتونکو له دا هم ورکړي. محترم مسلمانانو خویندورونو دې وظیفې ته یو قسم لا د مال و دولت خزانو ته ویل کېږي. دې وظیفې ته محترمو انمول وظیفه هم ویل کېږي. دې وظیفې ته انتهایی قیمتي او پاورفول وظیفه هم ورته ویل کېږي. د پیسو خزانه ده محترمو. بس تاسو یو ځل صرف دا وظیفه په ژوند کې ټرای کړئ، بیا محترمو تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو ژوند، الله پاک ستاسو حالات، الله پاک ستاسو تقدیر دا څنګه بدلوي. تقدیر بدلونکي د الله پاک دی، رزق ورکوونکي الله پاک دی، کاروبار ورکوونکي د الله پاک دی، کاروبار کې برکت اچوونکي د الله پاک دی، کل مزیدار اعلی زندگی ورکوونکي الله پاک دی، ژوند سازونکي د الله دی. نو دغه الله په دغه نومونو باندې د دغه الله نه محترمو مونږ وغواړو چې کله مونږ وغوښتل او په یقین کامل سره مو وغوښتل، انشاءالله العزیز انشاءالله مکمل ګارنټي درکوم چې الله پاک په نومونو کې تاثیر شته. الله پاک چې کوم قرآن مجید را لېږلی په دې کې تاثیر شته. الله پاک به زموږ استادو حالات دا به لازمي بدلی. کوشش وکړئ محترمو د خاص اجازت دپاره په کمنټ کې د الله پاک نوم ولیکئ. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به زموږ استادو هر قسم مسله دا به ختم کړي. که حاجت وي، که مشکل وي، که د پیسو مشکل وي، که دغه رنګه د پیسو ته ستا حاجت وي، چې هر څه مسله وي دا به کېږي لازماً. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو او درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی لاجواب، انتهایی پاورفول وظیفه ده. د وظیفو په دنیا کې په ټول وظیفو باندې خاوي او په ټول وظیفو باندې یو قسم لا سبقت موندونکې وظیفه د ټولو نه اعلی عمده وظیفه ده محترمه. رمضان میاشت شروع ده. په دې میاشت کې محترمه د وظیفو کوي لکه چې تاسو اویا پیرې د وظیفه وکړله. په دې میاشت کې تاسو خپل رب ته زاري وکړئ، فریاد وکړئ لکه تاسو چې اویا پیرې زاری او فریاد د خپل رب ته دعا وکړو. محترم مسلمانانو خویندورونو، د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار انتهایی آسان دی، ولیکن محترمو وظیفه صرف محنت غواړي، د زړه نه غواړي. محنت مو شي ورسره، خواري مو شي او ورسره محترمو یقین کامل هم وي. انشاءالله العزیز دا به لازمي کار کوي. بعض وخت کې یقین وي خو هلته کار محترمو دا کمزوره وي، الفاظ ګډوډ وي، د ادایګۍ صحیح طریقه نه وي، دغه رنګ خشوع نه وي، خضوع نه وي، دغه رنګ یکسویي پکې نه وي، بیا هم نه قبلېږي. بعضې وخت کې ترتیب او طریقه کار ډېر زیات مزیدار وي که نه. بعض خلک چې د ښودنې دپاره یو کار کوي هغه ډېر زیات مزیداره کوي، خو چې کله محترمو دغه کار په هغه کې نیت ګډوډي یا خالص نیت پکې نه وي یا پکې رضا الهي نه وي، نو بیا محترم هغه څیز دومره خوند نه وي. خو چې کله کار هم صحیح وشي او ښه مزیدار او کار وشي د زړه نه وشي او دغه رنګې یقین کامل هم وي، بیا محترمو سونے پر سہاگا
لکه سرو زر الله چې د سرو زر اوبه ورکي، نورم طاقت ورکېږي، نورم محترمو دا قیمت کېږي. نو راځئ خپل ژوند بدل کړئ او د ژوند د بدلېدو لپاره یو ډېره زیاته نایابه یو ډېره زیاته سپیشل وظیفه د تاسو ته پیش کول کېږي د وظایف کې دنیا له طرف نه. راځئ په خپله هم دا وظیفه وکړئ او خپلو څومره چې ستاسو مینوال دي، څومره ستاسو کتونکي دي یا څومره ستاسو دوستان دي، یاران دي، هغوی سره هم شریکه کړئ چې هغوی هم دا وظیفه وکړي او د هغوی ژوند کې محترمو د مال او دولت د وجې رڼاګانې راشي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ژوند محترمو لره سکون کړي. الله پاک دې هر چا له دومره مال او دولت او پیسې ورکړي چې دغه کسان محترمو چاته محتاجېږي نه. یو قسم لا مال او دولت ته تقوا ویله شوې ده. ځکه ورته ویله شوې ده که تا سره پیسې وي نو ته به سوال نه کړې. ډېر زیات معزز او ډېر زیات ښه سړی وی، روان به و چې یو پیره چا د لاس ونیو چې یاره دونه پیسې راکړه، دغه پوره زبرګي، دغه پوره مونځونه، تلاوت، هر څه راکسین وړي، بیا خلکو ته یو قسم نه سپک ښکاري محترم. نو که تا سره پیسې وي ته به لاړ شې ځان نه به سودا والې هر څه به وکړې. که پیسې داسې نه وي او ته بازار ته لاړې، یو ته سوال کې، بل ته ماها پر 200 روپۍ پیدا نه کړي او ډېر زیات ذلت دا انسان محترم دا برداشت کوي. نو کوشش پکار د محترمو دا وظیفه وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به ژوند او تقدیر دا وبدلوي. نو راځئ چې ځو د وظیفې طرف ته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الکوثر وظیفه ده او سره د الله پاک آیتونه دي، تاسو ته په سکرین باندې زه لګوم، انشاءالله العزیز هغې ته ګورئ او دا وظیفه کوئ. هېڅ ګران پکې نشته، سکرین شاټ ته والئ، اوس یې کې، سبا یې کې، بل سبا یې کې، لا بل سبا یې کې، یا د سکرین شاټ بل چا ته لیږل غواړئ او دغه رنګې یا د ویډیو چې کوم لینک دی دا بل چا ته لیږل غواړئ، نو هغوی پرې لینک باندې راشي، دا وظیفه به دا شروع کړي. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده دا به ورته ورسېږي. وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو په چارندام وکړئ. چارندام نه تاسو فارغه شوئ او په ښه طریقې سره به وکړئ. چې کله تاسو فارغه شوئ نو یو پیره به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا به ووایئ. چې کله تاسو بسم الله ویله، اعوذ بالله ویله، بیا به د هغې نه بعد درود ابراهیم ووایئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلي بیا به د هغې نه بعد تاسو یو ځل سورة الکوثر ووایئ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بیا به د هغې نه بعد تاسو یا غنیو 11 پیرې ووایئ. یا غنیو 11 پیرې. بیا به د هغې نه بعد تاسو یو ځل سورة الکوثر ووایئ. بیا به د هغې نه بعد تاسو 11 پیرې یا وهاب یا وهاب یا وهاب، او بیا د هغې نه بعد تاسو په یو پیره سورة الکوثر دا محترمو دا ووایئ. بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دا به تاسو ووایئ 11 پیرې. بیا به د هغې نه بعد تاسو سورة الکوثر دا محترمو یو پیرې ووایئ. بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې استغفار ووایئ. استغفر الله استغفر الله. بعض خلک استغفار استغفار وایي، نه، استغفر الله. دا به تاسو پوره کړئ، پوره 100 پیرې. بیا به د هغې نه بعد تاسو درود ابراهیمي کوم چې د مانځه والا درود شریف دی دا به یو پیرې ووایئ.
خو چې کله هم د مانځه درود شریف یو پېره ووي نو بیا به د هغې نه بعد محترمو تاسو لاسونه اوچت کئ او د خپل خالق مالک رازق د هغه نه مو سوال وکئ. د هغه نه هغه ته به زارۍ وکئ محترم، سوال به وکئ هغه ته خپل حاجتونه، خپل مشکلات، خپل فریاد پریشانی، د مال و دولت کمی چې څه محترمو دي دا ټول به الله پاک ته پیش کړي. چې کله ټول الله پاک ته پیش شو وجاړئ ورته، ماشوم له هغه پوره مور پلار پیسې نه ورکړي چې پوره ژړلي نه وي، وجاړه ورته، وجاړه انشاءالله العزیز الله پاک چې ستا د فریاد ته ګوري، ژړا ته ګوري، خامخا به درکېدله. الله پاک وایي تاسو مانه وغواړئ، تاسو وغواړئ زمانه چې څومره تاسو زمانه غواړئ زه به درکوم تاسو له، زه به درکوم تاسو له. نو غوښتونکي محترم ډېر کم دي، خلک مونځو کې تختي سته، قرآن تلاوتو کې تختي سته. نو الله پاک نه غواړئ انشاءالله العزیز درکوي به. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.